بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ د فقهي مجلس کښې یوه اهمه مسله در سره شریکول غواړي. په دې باندې مفتي صاحب ډېر تحقیق کړی دی. هغه د جمعې د لمانځه دی. تطویل نه ورکوي، اختصار ورکوي. یعنې مطلب یې میشت په وطن کښې جمعې لمانځي نه کېږي، خو په دا کښې ګډ بړ ډېر روان دي. جمعې لمانځه دی پوره خپل شرطونه دي. هغه دا چې دا په قريه کبیر شي، په مصر شي، ابتنای مصر شي. او ځینې خلک بیا داسې وي چې په وړه کلي کښې شریک کړی وي چې وا دا جمعې لمانځه نه کېږي، فرض د ماسپښین هم ورته پرېږدي، نه یې د جمعې وشي نه د ماسپښین وشي، دا فرض د انسان په ذمه دغه سپوتې شي. او یو بل نقصان دا دی چې که چیرې په څه وخت نه بعد چاته احساس وشو چې موږ لمانځه په وړې کې کلي کښې، یعنې په داسې کلي کښې هم شریک کړی دی چې یا ته جمعې لمانځه نه شي، ویز دغه دی د خشي پرېږدول غواړي. او دغه نه مفتي صاحب بیا ډېرې فتنې هم برپا کېږي. آیا دی خلک د پوره بیا څه کول پکار دي؟ که په دې حواله سره دا ټول چې څو دوه درې سوالات په دې ضد کښې راغلل، که ته مطلب سلسله وار نمبر وار په دې لږ کې له پوښتنې وفرمایې، د ناظرینو سره دا مسلې وضاحت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب اول خدا خدای پاک ادبی پروگرام په انعقاد باندې ټوټه جزای خیر درکړي. او خدای دې د ټولو شرور نه محفوظ وساتي. او خدای دې موږ ته صحیح مسله بیانول نصیب کړي او سامعین ته د خدای پاک پوهه په عمل په ور نصیب کړي. مو د نن مجلس خلاصه دا دو چې کچېرې من و ان د مو د قول سره د چا اتفاق نه وي چې کم از کم په دغې قول باندې د یو توجه وشي، د سره خپل یو احساس پیدا شي او د خپل ځکه چې ان ممکنه د علما پوره اوز درمي، مشایخ کبیرین پوره درمي، مفتیون پوره درمي. او دا هم مفتی صاحب ناقابل انکار دو ماشاءالله په د 20 وخت جید علما مفتیون هم موجود دي. نو مو مقصد دا دی چې په دې باندې یو سوچ وشي. دا 20 وخت د سوچ په دالې حسره هلش داستای چې د میشتو د علاقې خلک خپل وطن ته تللی دي، سوچ دیتا شام وکاملويږي. تو سول وکړو مفتی صاحب چې 20 کم فزاره وندو اخو الحمدلله په دای اعتبار سره ډیره شادو چې کله د دې اقامت جمعه کوي نو علما هر ووري، مفتون هر ووري کوشش دا کوي چې فتوا حاصله کی او پانا بعد دې چار وکي. غټ مشکلات په دغه دي شدای چې داس دینه موه ولیدل بالکل چې په شی د سره نه دا بحث کول یو قسم اضافي دي چې دولت جمع شي کنه شي دمره جوته کې سادو چې نشي. او بیا دا ضرورت په نشي کولای چې وایي چې یاره په غلطه چار وخت یې جمیل من شي نه ویلې په لګي چې دا وایي دا جرم تصور کیږي. دا ویس یو اهمه بیا کې سادادو چې د میشت د علما د دیوبند چې کوم مشایخ کوم ځوابات چې په شی میشتو داغه صحیح سمت معلوم کی چې ویزي موري څنګه د کول پڅړه بچار دي. په دغه شی مفتی صاحب د میشت د علماء دیوبند یا کبیرین سوا د مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله نه د نور د ټول دو ټوک الفاظ دادي چې د جمی په منځکشه بلا نشته دی چې کیږي کوي چې نه کیږي ما کوي د مشپشین نه دي نشي. دا دو ټوک الفاظ یعنی درملیار شتان پکې کله کله وداس وي چې درملیار وي، یعنی چې جمیل من نه کیږي ته جمیل من وکړه وته د نه جمیل من په کور دی راغی مشپشین د پوری پرې مشپشین په تو باندې دغه په بارک شي چونکه دا اوس کې د شتر علما پورا حاضر ضرور فتاوا محمدیه په بارک شو عزت ته دغه په بارک شي چې لږ هغه د هغه خپل عبارت خپل وروي کنه یو یا هډه راشاش صحیح دای دا فرمی چې په کوم شي د جمیل من نه کیږي په دې شي کوم خال کوي دا نفل دی، نفل په جمع سره کول دا ټیک نه دی، خطبه ویل دا اضافي شي نه دا ټیک نه دی. او په ټول نه چې د مو په ذهن شي اهمه کې ساده دو دادو چې د مشپشین مل کې اذن یو کاس پښتنه کړی دو چې مش په کلیک شي د جمیل می د ډیر مخشه نشي دی او زه چې بند کاوه نو خلکو د مونږ بدزن شي او د مو چې کوم خبره دی د 20 ور او نه ور وي نو دای په ځواب بخښي ورته لیکي حنفیہ کے مسلک میں یہ مسئلہ بالکل صاف ہے. حنفیہ کے مسئلہ میں یہ مسئلہ بالکل صاف ہے. اس پر مستقل رسائل مع دلائل شائع شدہ ہے. اوسق القرآن احسن القرآن
القول البدیع دا په دې باندې شایع شوی دی جہاں جمعہ درست نہیں وہاں جمعہ پڑھنے سے ظہر کی نماز ساکت نہیں ہوتی دا د په دو ټوک الفاظ سره لیکل دي او دا لیکلي دي چې اس امید پر کہ لوگ بدوزن ہو جائے اور دین کی باتیں نہ سن لیا کرے غلط طریقہ ہرگز اس کی وجہ سے غلط طریقہ اختیار نہ کیا جائے نو په دغه رنګ چې په ویب سایټ باندې وکسي د کیسو وشداشي کني دارالعلوم دیوبند فتوی د جامعه رشید د نور تاوان او دا ټول په دغه باندې د ټوک ورکړ دي او زه په خیر صرف یو دا درته وایم چې چلو میرز دی چې کما کوړه خټه فتاوا حقانیه یہ اوی د دغه په باره کې څه غدای نو فرمایي چې جب جمعہ واجب نہ ہو تو ظہر کی نماز فرض ہے ایسی حالت میں باوجود عدم وجوب جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یعنی نو یو مقصد دا دی چې کچېلې په دغه باندې چې په کومې علاقې کې دا مشکلات شته لکه شکتو جناتا یا بدر طرف ته یا خشوره طرف ته چې په دې هر هغه چې واته جمیل مینځ نه کیږي او شری ده په علما د ذمہوریدو یم مشهور د ذمہوریدو چې د مهنت خلق ترجمه کی او دغه بهتره طریقه ده چې د کیمه کسونه په سمج شي ورشي اخو ډیره شاده چې د کیمه په سمج شي نشي دیتا وایي چې چلو تاسو انتخاب تا وکي کیم زینا کیم علما دروشي چې اتوسته مسله وکي بیا د هغه علما باندې باس ورته وشي او د دې ته دا وشي چې د تاسو می چې کیم فرض دی دغه وجه د څه کاروباري مسله نه چې د مفاد سره تړلې وي یا د بل شي طرف ته شریع حکم په دغه تغیر او تبدل کې دی نشي کو ډیر خپل فزادو د مشتو خال مشتو د علما خبره ډیر خپل وي که صرف دادو چې علما اچي یی کنه چې کوم زرا یو قدم په څټ شي بیا مزرای دی د په مزریتو باندې خو څه فرق نه پرې وسی نو که علما صرف وایي چې یاره چلو په دغه جوشي کچېره مخشه دی څه وجوهاتي دا ودون تک ساده دا موضوع ده سره نه چړي خو کچرو چلو سهوا شوی چې یو قدم بیش په څټ شي او یو اهم خبره ده د مفتی صاحب چې دغه ټوله کتابی لیکلي دي چې کیم کا سنته مسله په سمج ورشي علما ته په سمج ورشي کیم کا سنته په سمج ورشي دا د څه وکی ویش جما جاری دو چلو اول خو نه مانی فتنه هایدو کچره کنټرول کېدل خو کنټرول دشي که هایدو نه کنټرول کېدل کیمه کا سنته چې په سمج ورغلی دو دا د څه وشي نو هغه په باره کې زه صرف د دارالعلوم دیوبند چې کیم جواب دی او زه ته وایایم یی چې علما و ائمه کو چاہیے کہ وہ عوام کو جمعہ کی نماز خود پڑھنے دے چې ورته وایي چې شرکت کوي ویشه مخشه کسه اور علماء و ائمہ ظہر کی نماز پڑھے علماء اور ائمہ ظہر کی نماز پڑھے او په دغه جماع کې دای فرمی چې شریکیږي دا نو تاکہ عوام کی تایید نه هو یعنی دومره صاف الفاظ سره دي نو دا د مو مقصد و چې علما ته د پیغام ورسیږي مفتیونه ته د پیغام ورسیږي الحمدلله الله پاک په سهل کړی دي چې په دې باندې لږ توجه وشي د میټینګونه وشي په خپل علاقه کې د میټینګونه وشي مزید په دانه خبر وکړي د علم او ان شاء الله په دانه هي اضافي وي خو چې دا مسله لږ په دې ودرې صرف دغه وجه د وینو دغه دومره تحقیق دومره مهنت دغه لبل او باب نتیجه دا شو چې چیرته د جمیل مینز نه کیږي وتا دا د جمیل مینز د مستشل مینز کوي کچیره دا سپیش د جمیل مینز نه کیږي خلک د جمیل مینز کوي جمیل مینز هنشي او دغه لوسا د مستشل مینز ها پرېږ دي آقا زوی ها په د انسان مدیر شي په ټول نه مفتی صاحب دغه مسلې بنیادی وجه ده چې د دغه خلک باندې د رحم وشي علما د رحم په باندې وکړي چې د مستقل د مشپشین مینز قانون شي هر جماعت د راوندای کزو هر جماعت راوندای او د ویل منځ څومره ګناه ده چې اعاده یې وکړي یو حق ته بیا چې اعاده یې نه وکړي او هغه بیا په هغه دې پوسه ده نو د غریبون خو نه پیږي نو علما صرف په دا پورې نوستای چې فتنه دو په دا پورې دانک شنی په دغه باندې د ازمیش وکړي ترایید وکړي مهنت وکړي د دې ذمہواری ده ناظرین مفتی صاحب اجمی د المنظر په حواله سره تاسو ته تفصیلی گفتگو وکړه بیل فرض څه سواله څه خلجانه څه شبهه وه په دا سکرین باندې مفتی صاحب محترم نمبر تاسو ته منشور کوي یا تاسو د سره رجوع کولی شئ رابطه کولی شئ خو بحث ډېر نه اوږده وي ځکه چې نور ډېر موضوعات دي بیا هغه همیش نه فهم کېږي
وما علينا الا البلاغ.